وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. مخی آیتن کے دا کفارو دا تکذیب مناظرانہ جواب ذکر کرو. کفار سرا مناظرہ شکل جوڑ شو چی قل من یرزقکم من السماء والارض، سوکتا اسل روزی در کئی، سوکتا اسل را قوت سامعہ باصر در کئی، اور سوک دا تخلیق و پیدائش کی اور سوک دا ٹول کارون چلی نائی وے اللہ پاک نبیاوتا وتداو آئی چی دا اللہ پاک کر سکی نبیا نور و بطانو پسیتا سولے زے اول دل پیدائش چا کڑے دویم دل چا کڑے دے وی اللہ پاک نبیاتا سنور پسیولے زے دا کفارو دا آگے تکذیب چی کم کڑیو آگی نمنل کڑیو نداغی جواب مناظرانہ جواب اوز دل تداغی معارضانہ جواب دے اعراض کی لکا اللہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ فرمائی تاسو اعراض کوئے جاہلین نا جاہل سڑے پہ خبر نہ پوئی نا مناظرہ و سرمکوا بحث و سرمکوا دارنگی دا کافران دلائل لیو تو بیان کر خودی پی پوئی گی نا لہذا اس دائی نا اعراض کوا نو کدی استا تکذیب کین و تو آئی چھ بس تاسو خپل کار دے زما خپل کار دے تاسو پوش ہے کار پوش ہے زستاو دا عمل نا بریما او بیزارم تاسو زما دا عمل نا دا اعراض بوکی وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَإِن كَذَّبُوكَ وَإِن أَصَرُّوا عَلَى تَكْذِيبِكَ بعد الزام الحجت الزامی دلائل لے ہوتا بیان کرو تفسیر مظہری ذکر کری الزامی دلائل لے ہوتا بیان کرو دائنا پس ہم تکذیب کئی اور اصرار علی التکذیب کئی وَإِن أَصَرُّوا یعنی عَلَى تَكْذِيبِكَ بعد الزام الحجت وَقُلْ وَتَوَّايَا لِي عَمَلِي یعنی لی جزاء عملی ماذا پارا جزا دا عمل زما بھئی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ یعنی وَلَكُمْ جزاء عملكم سازو خپل کار دے زما خپل کار دے اللہ مال چکم دے داغی ثواب رکی تاس لبے عذاب در کی بس خپل پوش تاس أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ تاسو بیزارے مما داغنا عملو چکم عمل کومزا وانا وز بریء مما تعملون بیزارم داغنا چکم عمل کوئے تاسو ساسو عمل لے زما زما عمل لے ومنهم من يستمعون إليك بعض ردینا منا سوک دی يستمعون إليك چی دی غوگ دی تا غوگ چکم دے حاق دی یعنی یلقون الیک اسماعهم الظاہرۃ یلقون الیک اسماعهم الظاہرہ ظاہری دا سے غوگ خودی آتوے چکم دے پدے بہت ایمان روڑی ودا گنی چکم دے پوئے بش افانت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون آیا تا اے نبی علیہ السلام اورول بکولش کنوتا ولو کانوا لا یعقلون دا سے حال کی چدی پوئی گے ہم نا پوئے ہمی او بیا کن ہمی چی کنی او بیا لا پوئی نو بیا ہم گزارا کہیں
کون سړی خو پوهی د حالاتو اشاراتو نه معلوماتو کی او چې کون هم وي او بیا قمقل هم وي جاهل هم وي نو دا قمقل هم دي بې عقله هم دي او دارنګې کاڼه هم دي نو دوی نه خواړو سو تمه نشته چې دیګني اسلام تراشي او دی حق قبول کی نو تفسیری مظهری و سرداسي انداز کې ویلي ولو انضم الى صممهم عدم تعقلهم کچره منظم شي او پیوست شي کونوالی سره عدم تعقلهم قمقلتوب سره هم رای مرګري شي کونوالی همي او عدم عقل همي نو فإن الأصم العاقل ربما تفرس بالقرائن ځکه چې کونی خو لیکن هوښیار سړي نو کېدای شي قرائن نه اشاراتو نه څه معلوم کي او دوی چې کوم دی کاڼه هم دي او دارنګې قمقل هم دي نو دوی خواړو څه معلومولی نه شي هسې غوږونه به یې ښودي خو لیکن دا په کار نه راځي دا دوی ته فایده نه ورکوي دوی ایمان نه راوړي نو ومنهم من یستمعون الیک بعض ردین هغه څوک دي یستمعون الیک یعنی یلقون الیک اسماعهم الظاهره ظاهر غوږونه داسې ښودي افانت تسمع الصم یعنی ایمکنک اسماع الصم آیا تعالی پر دا ممکنه ده چې کوڼ سړي ته اورولو کې کوڼ سړي ته خو ته اورول نه شي کولی ولو کانوا لا یعقلون او په داسې حال کې چې دي قمقل هم وي بېعقله هم وي چې بېعقله هم وي او کاڼه هم وي نو بیا خو اورول کولی نه شي ومنهم من ينظر الیک او بعض د منافقانو نه یا د کفارو نه یا منا څوک دی ینظر الیک چې دی ګوري تا ته یعنې بابصارهم ستا ته به داسې ګوري پرې غټو غټو سترګو باندې خدا خو حقیقت کې دي خو ړانده دي چې دی ړانده دي او همدارنګې د زړه ړوندوالی هم دی او د سترګو ړوندوالی لا هم سره هم شي نو دواړه چې راشي نو بیا خو لکه ډېره ګرانه ده بیا خو نشي حق نشي لیدی افانت تهدی العمی آیا ته چې کوم دی یعنی ایمکنک ابصاره و هدایته آیا تا لپاره ممکن دی د هغې لیدل او هغې هدایت طرف ته راوستل ولو کانوا لا یبصرون په حال له کون د دې کې چې دي لیدل نشي کولی نو څه معنا چې ولو انضم الى عدم البصر عدم البصیرت عدم بصر هم دی او عدم بصیرت هم دی سترګې مړن دي او زړه مړون دي نو بیا به څنګه ورته ته چې کوم دی حق به ورته څنګه ښکاري نو حق ورته بیا نشي ښکاره کېدی نو څه معنا چې الله پاک دی نه چې کوم دی حق سلب کړی دی نه حق په حقیقي معنو کې اوري او نه حق په حقیقي معنو کې لیدی شي لہذا ردی د ایمان تمه چې کوم دی ګرانه ده دا نشي کېدی ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون بېشکه الله پاک لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې دا دلیل دی د ما قبل لپاره چې الله په چا ظلم نه کوي لیکن دا خلک په ځانونو باندې په خپله ظلم کوي او خو چې کوم دی حق دغه دی خو لیکن نه قبلی نو الله ورته حق پیغمبر را لېږلی دی حق خبرې ورته کوي نه اوري او نه چې کوم دی ویني نو دا الله د طرفه ظلم نه دی بلکې دی په ځان ظلم چې کوم دی کوي الله ورته ښه پیغمبر را لېږلی ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم ویوم پاورز بانی یحشرهم چې دی راجمع بکی دوی لرا کأن لم یلبثوا گویا کې دی درنګ نه تیر کړی الا ساعة من النهار مگر ډېر لږ وخه دی کوم ورځ باندې چې دی حشر ته راشي مخکې اوس د مکذبینو د حسرت ذکر کوي د افسوس ذکر کوي چې دی به ډېر مکذبین چې کوم دي کافران قیامت په ورځ به دی ډېر افسوس کوي حسرت به کوي ویوم په ورځ باندې
याहशन उज़्कुर यौम याद खावर यौम यहशुरुहुम चराजम के अल्लाह दिलराम काल्लम यलबसू दा काल्लम की दा मुखफ़फ़ दे दा मुसक्कल न कान और इसम दाए महजूफ दे इन्हें कान न हम गोया कि द्वी न हम बदाए द पारे समशी और कान न मुखफ़फ़ में मुसक्कल दे न कान न हम बशी यानी कान न हम लम यलबसू दीदा वाला खबर बशी न कान न परबा दा हम इसम शी और लम यलबसू वाला खबर शी न कान न हम लम यलबसू कल चरदी हशरुश ने गोया कि दी लका ब दुनिया की द्रंग नरे तेर कड़े दी द दुनिया दा टोल उमर बोता से जायख कारी शिदा हमंगा खूब दू दा हाडो मंगा सबक ने तेर कड़े लम यलबसू दी द्रंग ने तेर कड़े ला सात मिनन नहार मगर लग टेम चिदा लग टेम कायन दे मिनन नहार दवरजना इन कायना तो मिनन नहारे दवरज लग मन द टेम चाहता मंगा तेर कड़े रे दुनिया के हो दाहो मंगा दोनों वक्त ने तेर कड़े यतारफून बैनहुम यानी यारिफु बाज़ुहुम बाज़ा यानी हम यतारफून दिबा बाज़ी बाज़ी पीजन योबल पीजनी और चकल हशर राशि योबल पीजनी हम और दिबी ची दुनिया के हाड़ो मंगा डो वक्त ने तेर कड़े दुनिया जिंदगी बहुत ढेर कमज़ोर इख्करश क़द ख़सिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन खुदाई सना नाकामयाब दिया खलक तावानी दिया खलक कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह चिदी निस्बत दरोकड़े दा अल्लाह मुलाक़ात ने आखिरत ता वमा कानू मुहतदीन ओनोदी बहिदायत बाने नो बल्कि चिकम दे अल्लाह पाक द मुलाक़ात ने द आखिरत ने इनकार को तकज़ीब को नौज़ दाइर पर ढेर खुसरान दे और ढेर अफसोस बकी वइम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नअइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून वइम्मा नुरियन्नक दा असल की इन मादे इन के दानुन दा इन शर्तिये दे आदाम मुदगम शवे दे पमा की इम्मा यानी इम्मा ज़ायदा की नो इम्मा यानी व इन्मा नो इन शर्तिये शुनु जवाब वाला पकार दें नो जवाब व शर्त महजूफ शी महजूफ शी व इम्मा नुरियन्नका आओ कचरे मंगा उखौता ता बादल्लज़ी बाज़ हक़ आज़ाम नाइदुहुम चे मंगा दी सरा वादा को कचरे मंगा तास तो उखायु बाज़ आज़ाब चे मंग दी सरा का वादा करे दा दुनिया के तात दा आज़ाब उखायु ए नबी अलैहिस्सलाम न फ़ज़ा का बस ठीक बशी फ़ज़ा का दा जवाब द शर्त पारश शर्त ज़िक्र से हाँ दागी जवाब फ़ज़ा का दा मुक़द्दर कचरे मंगा उखायु ताता बादल्लज़ी बाज़ हक़ आज़ाब यानी बादल्लज़ी मिनल आज़ाब नाइदुहुम चिदी सर मंगा वादा कोनो फ़ज़ा खा बस ठीक दा दुनिया के वो पे आज़ाब राशि तबे भी नहीं आओ न तवफ़्फ़यन्नका यास्ता मखामख बदीबान आज़ाब रा नशीब दुनिया के अल्लाह बोला आखिरत त सज़ा साथी आवाना तवफ़्फ़यन्नका या मंगता चिकनी दुनिया न बूझू फ़इलैना मर्जिउहुम ब्या मंग तरफ था वापस की दल दीदी सुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून ब्या अल्लाह हाजिर और गवाह दे पाए बने चिकम कार कई द्वी अल्लाह पे गवाह दे बस दी बचिकम ने उज़र माज़रत बयानिशी कोलिया न बाने माने कोली शोने बाने बे चलेगी वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल दार उम्मत दम पारा पैगम्बर हो यानी वलिकुल्लि उम्मतिन माज़ियतिन तेर उम्मतुन तेर शुई रसूलुन यो रसूलु चलाई तरह ले गले हो वइदा जा रसूलुम कन चराग पैगम्बर दागिबा नक़ुदिय बैनहुम बिलक़िस्त फैसला बोकलिशी पाबैन ददी के बैन साहब बानी फ़ैदा जा रसूलुहुम यानी
फिल क़ियामत बक़ियामत की दुनिया के खुदी त हर उम्मत त पैगम्बर रागलू और जकल आखिरत के दी पैगम्बर रश नो चिदी दागा तकजीब हम करी यादा मना वइज़ा जाअ रसूलुहुम कला चिराग बरी त पैगम्बर यानी इलैहिम दी त बरागे नो फ़कज़्ज़बूहु दा सर मुक़द्दर ज़िक्र का दी बदा पैगम्बर ने इनकार चिकलो पैगम्बर राग दी बना मना नो क़ुदिय बैनहुम बिलक़िस्त फ़ैसला बोकरिश बा बैन नदी के यानी फ़ी यौमिल क़ियामत न क़ियामत पौरस बिलक़िस्त यानी बिलअदल द अदल इंसाफ बानी वहुम ला युज़लमून और दी माने बा जुल्म चिकम दे हाँ नशिके दे जुल्म चिकम दी बा नशिके दे बदी बांदे बल्कि दी बद आज़ाब बखपल मुस्तहिक हुई आज़ाब बखपल मुस्तहिक ज़्यादा बोसर न की दी खपल दो वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन वयक़ूलून अमदाद दी चिकम दे वाई मता हाज़ल दा कुफ़ार मकवाई नो यानी सरम की जदी बाने जुल्म मंग न को दे मख की कसानो बाने तेरु मतुनु के फ़कज़ालिक नफ़अलु बिअहलि मक्कत फ़ला युज़लमून बिहिम अहल मक्का और सर्वम दा शिकार मंगो भाई बन मंग ज़्यादा न को ख्वाही बखपला बजान मन से ज़्यादा के वयक़ूलून वइज़ा कुफ़ार मक्का मता हाज़ल वअद कल वइज़ा वअद अज़ाब इन कुन्तुम सादिक़ीन कचरे तासु रिश्तुनिये फ़अतू बिही तासु अज़ाब रावले दा बेजज़ाशी इन कुन्तुम शर्च इन कुन्तुम सादिक़ीन जज़ा वल महज़ूफ़ यानी फ़अतू बिही कचरे तासु रिश्तुनिये पदे वअद अज़ाब की फ़अतू बिही तासु रावले दा अज़ाब रावले मक्के वाला बदावे नबी अलैहिस्सलाम सलाम तम काफिरानो नक़ुल वदुआ ए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़ मालिक नेम द पारदा जान पर दर्रन द ज़रर वला नफ़ा और न द फ़ैदे जान द पारा फ़ैदा और नफ़ा नशम लटोले और दारेंगे ज़रर दाए मालिक नेम नो फ़ज़लन अनिल ग़ैर बल ज़्यादा बारा बस चिकम दे हुकम जान चिकम दे बदा के मां नो तासुल अज़ाब को नशम रावस्ते अज़ाब को बसो करावली अल्लाह बेरावली लाम लिकुल नफ़्सी यानी फ़ज़लन अनिल ग़ैर चीज़ान द पान नशम को न बल चाला बस ज़रर और नफ़ा और कम इल्ला माशा अल्लाह मगर की बाहा सोचे अल्लाह वाड़ी का अज़ाब रावली दो राबे वाली और कने रावली बस न मेरा वाली दा खुदा अल्लाह ख़राब लिकुल्ल उम्मतिन अजल हर उम्मत द पारा अजलुन यानी वक्त मुआयन द अज़ाब देने वक्त मुआयन लिल अज़ाब हर उम्मत द पारा वक्त मुआयन द अज़ाब द पारा इज़ा जा अजलुम कल चराशी वक्त अज़ाब दहागी यानी अजलुम यानी वक्त अज़ाबिहिम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून बेदी नरुस्त की लक्सात वला यस्तक़दिमून नमख की अज़ाब पिराशी बेअज़ाब नरुस्त की शयअन क़लीलन मिन ज़मान तफ़सीर रुहुल मानी हुई लग टेम हम मख की नमख की नरुस्त की यानी यौ सेकंड टोल की उड़ू की शेर नाए नयो सेकंड मख की नरुस्त की वला यस्तअखिरून साअतन और सुखदावी वला यस्तअखिरून साअतन दा अजल दियो वक्त दियो नेटर दी नरुस्त की बिदुआइल अहिब्बाई और बिदुआइल अतिब्बाई दोस्तानो पदवागानो बाने बेदाद नेटा नरुस्त की यादा तबीबानो डॉक्टरानो पदवाए बाने दर नेटा नरुस्त की ला यस्तअखिरून साअतन बिदुआइल अहिब्बाई और बिदवाइल अतिब्बाई वला यस्तक़दिमून और न मख की इन्हें बेदुआइल आदाए पखेरो दुश्मनानो बाने
دشمنانو په خیرو باندې هم یو سکند مخکې کېږي نه د مرګ او دارنګې دوستانو په دعاګانو او ډاکټرانو په دوایانو بیا یو سکند وروسته کېږي نه مخکې ټیمې قل ارایتم قل ورته ووایه حضور علیه السلام ارایتم یعنې اخبروني خبر راکړئ ما ته ان اتاکم عذابو که چېرې راشي تاسو ته عذاب د الله پاک بیاتن یعنې لیلن او نهارن یا د ورځې که د الله عذاب د شپې راشي او که د ورځې د شپې یعنې وقت اشتغالکم بالنوم د شپې عذاب دا معنا چې تاسو په خوب باندې ودی که د الله عذاب راشي وقت اشتغالکم بالنوم تفسیر مظهري وایم او نهارن یا د ورځې عذاب راشي یعنې وقت اشتغالکم بأمور معاشکم وقت اشتغالکم بأمور معاشکم چې تاسو د ورځې کارونه ګټه وټه کوئ او څوک یو کار او څوک بل کار په دغه وخت کې عذاب راشي نو که د ورځې عذاب راځي او که د شپې عذاب راځي نو تاسو په دې تادي ولې کوئ یعنې من له دافع څوک د دې لپاره دفع کوونکی چې الله د شپې عذاب راولي که د ورځې عذاب راولي نو څوک د عذاب واپس کولی نشي نو بیا تاسو عذاب باندې تادي ولې کوئ ماذا یستعجل منه المجرمون څه دی هغه څیز یستعجل منه چې تادي کوي په دغه عذاب باندې المجرمون کافران په دې باندې چې کوم دي تادي ولې کوي چې دا عذاب د زر راشي او کله به عذاب وي او راوله د عذاب هلکه دې کې کومه فایده ده چې تاسو که الله عذاب راولي خو راوستی شي د ورځې هم راوستی شي او د شپې هم راوستی شي تاسو پې تادي ولې کوئ ځان غر کوئ ثم اذا ما وقع من نو دې وي چې عذاب راشي نو موږ به وینو که نه نو موږ به ایمان راوړو نو قالو نؤمنو عذاب به د دې لپاره تادي کوو چې عذاب وینو نو بس موږ مسلمانان شو ځکه به پوه به شو چې عذاب خو واقع راغی نو الله ورته یا ثم اذا ما وقع آیا بیا هغه وخت کې چې کله واقع شي دا عذاب نو آمنتم به هغه وخت کې به تاسو بیا عذاب ایمان راوړئ الآن آمنتم به اوس تاسو ایمان راوړئ په پیغمبر باندې یا په کتاب باندې وقد کنتم به تستعجلون تاسو دې پورې تستعجلون چې تاسو تادي کوله یعنې علی سبیل السخریة والاستهزاء تاسو ټوکې کولې په دې پورې چې عذاب دې راوله په موږ او دا چل یې وکړه نو اوس ایمان راوړو ته تیار شوی مخکې هم ټوکې پورې کولې ملنډې هم کولې تاسو وایي چې دا دروغ دي الآن آمنتم به وقد کنتم به او تاسو دې پورې د عذاب پورې تستعجلون تاسو تادي کوله په عذاب باندې چې عذاب دې راولانې علی سبیل السخریة والاستهزاء تفسیر کبیر وایي ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد بیا به وویل شي هغه کسان ته چې ظالمان دي د جهنم فرشتې به ورته ووایي داروغه فرشتې به د جهنم ورته ووایي ظالمان او مشرکان ته وایي چې ذوقوا عذاب الخلد وسکې عذاب د همیشګرۍ همیشه ای کافرانو تاسو به د دوزخ کې هل تجزونه یعنې ما تجزونه تاسو ته به جزا نشي درکړی دی الا بما کنتم تکسبون مگر په هغې باندې چې کوم عمل کو تاسو تکسبونه من الکفر والمعاصی فی الدنیا دنیا کې هم که کفر کو معاصی هم کوله تاسو د هغې کسب کړی و د دې وجې نه اوس همیشه دپاره تاسو به جهنم کې یئ ویستنبئونک حق دی طلب دا خبرداری کوي ستانه یا نبی علیہ السلام حق آیا دا چې کوم دی هغه حق دی د دین او دا قرآن مجید حق دی او که نه قل ورته وایي یعنې نعم او وربي قسم مې دی په رب زما باندې انه لحق یا د عذاب ته ضمیر راجع دی تفسیر بحر محیط وایي انه الضمیر عائد علی العذاب تفسیر بحر محیط
इन्नहु दा अज़ाब लहक़्क़ुन दा बिल्कुल रिश्तुने दे दा खामखा रातलुन की दे वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन औनयतासो बिमुअजिज़ीना यानी बिफ़ाइतीना मिन्हो तदेना अखलासी दुन की बिफ़ाइतीना मिन्हो अल्लाह रदे नशा आजिज़ कोली चिगिने अज़ाब बन रवली और तासु बगिने बच्चे तासु बच्चे दे नशे वलो अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्दि लफ़्तदत बिही और कचरेदार इंसान द पारा ज़लमत यानी अशरकत व कफ़रत तफ़सीर क़ुर्तुबी वाई आगा नफ्स चिद अशरकत व कफ़रत शिरक व कुफ़र करे दे द पारा शी मा फ़िल अर्दि च बज़मक की दी ए मिन ख़ज़ाइनिहा दे काफ़िर द पारा कदज़मक दा टोली ख़ज़ाने वर्की न लफ़्तदत बिही औ खामखा दी पाई बानी फ़िदियो की क़यामत पोरस दा टोली ख़ज़ाने दज़मक वर्की चमा माफ़ के अल्लाह पाका नुमा तुक़ब्बिल मिनहुम वसरुया मा तुक़ब्बिल मिनहुम दामन दीना कबूल नशीब कब्या पाए वाक़िर क़यामत पुरुष दज़मकी और टोले ख़ज़ाने अल्लाह वर्की नु ब्या होना कारण की वासर नदामत लम्मा रअल अज़ाब और बापट की पैमान थिया यानी आसार द नदामत बपट की दखपेमान थिया चिकम असरात दियो कम अलामात दीना और पट साथी कल बुकाए वज़लियत तफसीर रूहलमानी वही लका जड़ाशवा सड़े पैमान शिबे जड़ा वर्दी अजाब भी नहीं या लाश बनी चकून बे लगी नुदा पट साथी जके चेने पढ़ के बे ये रडेरी खुदा बन कहीं वासर नदामत आदि बापट की आसार दख पैमान त्या इन कल बुकाए वज़लियदी ला सुनची चल जड़ा दा पटकी लम्मा राउल अज़ाब कल चवीनी अज़ाब लरा वक़ुदिया बैनहुम बिलक़िस्त वहुम ला युज़लमून फैसला वकड़ी शिबा बैन दी के बिलक़िस्त इंसाफ सरा वहुम ला युज़लमून दी बाने बा जुल्म नशिके दे बैनहुम इन बैन अर्रुअसाए वस्सिफ़ल बिलअदल मशरानो कशरानो पमाबैन के बा इंसाफ फैसला उकड़ीशी कशरान बा खबरा पमशरान राड़ई चिदा खुदी मंगो मराकड़ी बु दुनिया की कुफर ते बोतलियो मशरान बु तास मन हम नोर जोर न उकड़ी होसर मंगा तास ता खबर कड़ी तास मन खबरो बसर आरत करे यौ बो छि दुइलाज आवर को बलि दुइलाज संचा कुरान मजीद की बार-बार राजी न अल्लाह वलाई बफहमस की फैसला की यानी अज़ाब फैसलों की नो दीवाने बजुलम नशिकी दीर परम अज़ाब दे आगीद परम अज़ाब दे मशरान को शरण टोल तब कुफार दा कायमतुल कुफर यो कर बसे रवान या टोल तब अज़ाब मिलावी या वक़ुज़िया बैनहुम यानी बैन अज़्ज़ालिमीना वल मज़लूमीना ज़ालिमानो और द मज़लूमानो पमा बैन के बा फैसला उकड़ीशी बिलक़िस्त इंसाफ सराय बिलअदल वहुम ला युज़लमून और दीवाने बा जुल्म नशिके दे यानी फ़िल हुक्म बफ़ैसला की अल्लाह व फैसला की ज़ालिमान और द मज़लूमानो पमा बैन के और इंसाफ फैसला बो की और ज़ालिमान न बद मज़लूमानो बदल चिकम दे वाखली अला खबरदार इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द बेशक अल्लाह दा पारा मखलूक व ममलूक दिया जस्मान नौज़मक किदी अला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन खबरदार बेशक वअद अल्लाह पाक यानी बिस्सवाबी सवाब वअद हक़्क़ुन दा साबित दा या ला इन्ना वअदल्लाहि यानी बिल जज़ाए व अदमिज़ ज़ुल्मी अल्लाह वादा कड़ी दा ची तासु लो जज़ा दरको जुल्म तासु सर न कहो हक़्क़ुन दा हक़ वादा दा वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून लेकिन अक्सर दरी काफिरान न पोईगी हुवा युही व युमीत दा अल्लाह पाक जन्दी कौल कई व युमीत उमड़ कौल कई यानी हुवा युही यानी अवलन फिर दुनिया प दुनिया की अवल चिकम देहागा अल्लाह पाक दा सड़े ज्वंदे चिकम दिया की पैदाई की वयुमीत इंसानियन बेअमल की
و الیہ ترجعون دا اللہ پاک دا تاسو با واپس کړی شئ یعنی بالموت والبعث مرگ براشی مرگ نا پس با دوبارہ ژوندون راشي اللہ تبا تاسو ټول مخامخ شئ یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين یا ایها الناس مخی اعجاز دا قرآن ذکر کے دا اور دیدے کی شان دا قرآن ذکر کی شان دا قرآن دا دی فضائل دا قرآن دا دی چے خلقو یا ایو الناس و خلقو قد جاءتکم راغلے توستا موعظت النصیحت من ربکم نجانب رب ساسنا قرآن مجید و شفاء لما فی الصدور او دا شفا دا پار دا آئی چی پزرن کی چکم مرضو نرازی دا ای دا پارا هم شفا دا ذلکی حسد بغض وغیرہ کینا نٹول وحدن او دا قرآن مجید ہدایت دے و رحمت دے للمؤمنین مسلمانانو دا پارا دا نفس انسانی دا حصول کمال دا حاصلولو دا پارا سلور مرتبی دی سلور دیکھیں سلور الفاظو کی ہر لفظ پا خپل مرتبہ بانے دلالت کی یو لفظ موعظتن دے بل و شفاء لما فی الصدور دے بل و ہدن دے بل و رحمتن دے یو مرتبہ تہذیب ظاہر دا جن انسان ظاہر محذب شی اور دین مطابق شی و صحیح انداز کی چکم دے اچھلی گی ندہ تبام کمال ملاوی گی ندائی دا پار دا موعظتن لفظ چکم دے روڑو یعنی ظاہر دا مانا چھے یعنی ظاہری گناہننا انسان زان چکم دے آغام بچ کی نائی دا پارا ظاہری گناہنا غلا زنا ڈاکا وغیرہ دے نزان بچ کی چھ بچ کی دے دا پارا موعظتن شو قرآن مجید واز دے سمانا چھ تاسو ظاہری معاسی انہا بتاسو چکم دے بچ شے وزارو ظاہر الاسم و باطنا ظاہری گناہن دبا ہم انسان بچی غیر بارا موعظت لفظ چکم دے راغلے دے دویم دے انسان تہذیب باطن دے دزل صفائی دا حسد بغض کینہ وغیرہ او دارنگے چکم دے کم تکبر وغیرہ دا بزل کے رازی دا انازان بچ کولو دا پارا ہم دے قرآن مجید کی چکم دے شفا دان و شفاء لما فی الصدور دا تہذیب باطن دا پارا دے چی دا قرآن مجید شفا لما فی الصدور بزرون کی چکم خیالات گندہ خیالات رازی او گندہ سیزون رازی ریا شرک کفر وغیرہ او دارنگے عقید دغام دا دا پارا شفاء لما فی الصدور شہر سے یعنی عقائد فاسدہ و نبا انسان ہم بچ گئی دا قرآن مجید وہدن او دا درم مرتبہ چی دا اخلاق فاضلہ سرا سڑی چکم دے ہاں مزین شی خیستہ اخلاق بانے راشی صبر پکی راشی شکر پکی راشی مقام دا ولایت طرف تروان شی اخلاق فاضلہ بانے مزین شی نائل بانا رحمت لفظ راغلے وہدن لفظ راغلے دے ہدن چی دا ہدایت دین پا اخلاق فاضل و سربات مزین و خیست شیب قرآن مجید دا برکت و رحمت دا بل مرتبی لپار دے چیانے انوار الہی سرا سڑے اپڑکی گدا سی دا رحمت دا سش رحمت اللہ پہ خپل پورا رحمتون متوجی کہ انوار الہی و متوجی شی سڑے دا چمکاو شی ولایت مقام دا چکم دے ورسی گی لوے مقام دا ورسی گی دا ٹول چیزوں نا قرآن مجید نہ حاصلے گی رسے تہذیب ظاہر ہم تہذیب باطن ہم او دارنگ اخلاق فاضلہ سر مزین کے دل ہم او دارنگ انوار الہی پا کی چکم دے رات لل او آگے سر دا سے پڑک دل نا ٹول یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءتکم موعظت راغل تاستا موعظت یعنی قرآن مجید واز دے
او دارنگی دادا تاسو معصیو ظاہرنا بچ گئی من ربکم دا جانب در ابستاسونا وشفاء لما فی الصدور آدا شفا دا پار دا آغی چی فی الصدور یعنی فی القلوب پزلونو کی چکم دی بیمار رازی دا آغی دا پار شفا دا تحذیب باطن شم وہدن و دا ہدایت دے نو تاسو بات لار خی اخلاق فاضلو تا ورحمت دا رحمت دے دا جانب دا اللہ پاکنا انوار بواریگی استاسو بزرونو بانے استاسو بدنونو باندی للمؤمنین لمن آمن بہی منکم سوک چمی ایمان روڑی قل بفضل اللہ وبرحمته وبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل وتو آیا اے نبی علیہ السلام قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ دا اللہ پاک و فضل سرام نو دا بفضل اللہ و برحمته دا چکم دے حقا دو دا با متعلق شیدہ دا مبدل منہ شو قل بفضل اللہ و تواید اللہ پاک بفضل بانی او برحمتی او دا اللہ پر رحمت بانی فبذالک فلیفرحو پدغ بانی دے خوشحالیوں کی دا مسلمانان دا اللہ پا دے فضل او پا دے رحم بانی دے خوشحالیوں کی چکم دے ہا مسلمانان فضل اللہ نا مراد الایمان والاسلام اور رحمت نا مراد قرآن مجید دے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دا سے معنی کردے دا اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانا کہ الفضل القرآن والرحمت اور رحمت نا مراد داری چھے اللہ پاک منگا دے قرآن خادمان و طالبان و عالمان گرزولیو یا ان جعلنا من خدمائہی ومن طلبائہی ومن علمائہی طالبان عالمان خادمان دا اللہ را طرف رحم دے فضل اللہ نا مراد چکم دے قرآن مجید دے اور ابن عباس نوائی چھ فضل نا مراد قرآن مجید دے اور رحمت نا مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جیسے سوک دا معنی اقلی سوک فضل نا مراد قرآن مجید دے اور رحمت نا مراد اسلام دے سوک فضل نا مراد قرآن مجید دے اور رحمت نا مراد عمل بالقرآن دے اور دائد الاسطر توفیق دے لکا انس رضی اللہ تعالیٰ کا معنی کہ قلوتو آئین یا محمد اے حضور علیہ السلام بفضل اللہ دا متعلق دے جاءتکم موعظتن پورے مخینا غریب جاءتکم موعظتن قل وتو جاءتکم موعظتن بفضل اللہ وبرحمته دا اللہ را طرفا تاستا نصیحت راغل دے دا اللہ پا فضل و پا رحم سرا دا اللہ پا فضل و رحم سرا اللہ و برحمته فبذالکا نو پا دغیبانی فلیفرحو دی خوشحالی چکم دی حاغو کی فبذالکا دا فا دا زائد دا پا دربت دا ما قبل دا پارا او دا بدل دا فضل اللہ نا فبذالک نا فضل اللہ مبدل منہ شی فبذالک بدآئین چکم دے ہا بدل شی دا فاب و زائد شی دا پار دا ربط دا ما قبل دا پارا نو فلیفرحو او فلیفرحو کی دا فاب جزائی شی او دی دا پار بشرط مقدر شی یعنی ان فرحو بشیئن نو فلیفرحو بہما کدی خوشحالی کوئی سسیز بانے نو دی خوشحالیوں کی بفضل اللہ و برحمته دا اللہ بفضل و رحم بانے اسلام بانے قرآن بانے عمل بانے سنگ چمانا گانے تیرے شی نو ان فرحو بشیئن کچر دی خوشحالی کئی
پیوسیز باننو فلیفرحو دیدی خوشحالیو کینی بهما بفضل اللہ و برحمته دا فا بجزایی شی و شرط بولس شی دا مقدر شی هو خیر مما یجمعون دا چکم دے بہتر دے دا غنا چی دی کم جمع کئی کم مال دولت دی جمع کئی نو دائنا بہتر دار چل اللہ قرآن وسرئی او دین اسلام وسروی ابائی عمل کئی قل وتو آیا آرائیتم خبر را کے ماتا ما ذر اللہ لکم اغا چل اللہ تذبار نازل کری دی من رزقن دا رزقنا یعنی رزق چکم دے ہاں اللہ پاک تاثل رکڑے دے فجعلتم منو حراما و حلالا دزبائی گرد ولیدی حلال و حرام مخ کی آیت کے اللہ فرمائے جو قرآن مجید شفا دا دے آیتون کی بیانی چی مشرکانہ رسم و رواجنا دا مرض دے مرض دا قرآن مجید دا حاغی دا پرسلا شفا دا دا حاغی مرضونو ذکر کی چاہی دا سا مرضونو نائی دا مرض داو چاہی یعنی اللہ والا کملو روزی ورکڑن بعضی پاکی رضان نا حلالی و بعضی پاکی رضان نا سکی حرامی رسے نکا بحیرہ و صاحبہ وغیرہ نا طول حلال سیزنو بدیو بزان بسکڑا حرام کڑا وجعلتم منو حراما و حلالا تاوز گردوئی پائے کی حرام بعض حرام و بعض حلال دزان حرام حلال پکیوائے چا اللہ تو ویلی بس اقر ٹک دی کنا قل اللہ آزین لکم و آیا اللہ پاک تاوز دا اجازت کڑو فی هذا التحلیل و التحریم چی دا حلال ولو حرام ول بستاسو کوئے اولی اللہ تستویری چی دا کار کوئے سو ام علی اللہ بل علی اللہ تفترون بلکہ با اللہ پاک بانے تاسو دروغ جوڑاوائے اللہ دا نی ویلے او تاسو دا حلال دیا حرام بحیرہ ہوتا اس اللہ نا دا ویلے دی بوئی چی دا منگتا اللہ ویلے اندزان دروغ وی دروغ اللہ تو اجازت ہم نہ رکھڑے انہیں تاتا چکم دے بلکہ اللہ پاک بانے تاز دروغ وائے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ صدق گمان او صدق خیال دائے خلق یفترون چی جوڑی علی اللہ پا اللہ پاک بانے الکذب دروغ یوم القیامہ قیامت پورو صدق خیال چی قیامت پورو بدیل سمر سزاور کئی اللہ بانے دروغ جوڑی ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ پاک خاون دا فضل و احسان دے پا خلق بانے ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر دا خلق نا شکر نو باسی پدے یعنی هذه النعمہ پدے نعمت بانے چا اللہ منگ بانے دمر مہربان دے نو دا دے نعمت چکم دے نا شکری کی و دا اللہ نا فرمانی کی پکار چا اللہ پاک سے کوئی نا فرمانی نہ کولی بلکہ فرمت داری کولی وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اللہ وی جہر حال بانے زتا اسنا حاضر امام دس یو حال نشتے چکنے آپ پٹی جیسے وما تكون اونیت اے یا محمدو اے نبی علیہ السلام فی شأن فی حال پیو حال دا احوالو کیت نئی وما تتلو منہو اوتا نللی منہو ددائی حال نار ریشان ضمیر راجے دے شان تا بدائی حال کیت نللی من قرآن قرآن مجید یا منہو راجے دے چکم دے قرآن مجید تا وما تتلو منہو جت نللی منہو دے قرآن نام نو دا من قرآن دا بولدائی دا پارا بیان شی من قرآن کے دا من تبعیز دا پارے سہیسا دا قرآن مجید چی تلو لے یا من ہو کی ضمیر اللہ تراجے دے وما تتلو من ہو تا شکم دے لستل گئے من ہو دا اللہ دا طرفا من قرآن قرآن مجید درے احتمال پر من ہو ضمیر کی شان تراجے دے یا قرآن تراجے دے یا اللہ تراجے دے تفسیر حقانی ذکر کری دی یعنی بہر حال کے چیتے یہ کہ قرآن للے او کن للے دا خاص کا ذکر کا
چې دا اعظم شیون د رسول الله وسلم دا تلاوت قرآن ورسه نور ډېر احوالو د نبی علیہ السلام خو زیات شان د حضور علیہ السلام د قرآن مجید لستلو او دارنګه تلاوت د قرآن مجید ورسه نو دې کې چې کوم دی هغه دا بیان ځکه چې کوم دی خصوصي وکړه وما تکون ته محمد صلی الله علیه وسلم فی شان په حال کې وما تتلو تنلل منه د دې شان نه د حال نه من قرآن مجید یا تنلل منه د قرآن مجید نه من قرآن دا بداغه د پر بیان شي صحیح د قرآن یا وما تتلو تنلل منه د الله د جانبا من قرآن مجید صحیح د قرآن ولا تعملون من عمل او تاسو عمل نکوئ مسلمانانو انسانان دا یو عملنا الا كنا علیکم شهودا مگر منگا یو پتا سبحان اللہ وی منگا پتا سبحان یو گواہ او منگا پائی چکم دے خبردار یو استفیدون فین استدخلون فیه چتا سور داخلے پائے کہ ہر کار تا چتا سور دے کہاں قرآن لستلی و قبلی اے نبی علیہ السلام تا یا عام مسلمانان نا اللہ دا کارونا پٹ نری نو که تاسو د ځان نه حلال حرام کوئ دیم نه الله خبردار دی کفارو وما یعزب عن ربک مثقال ذرة او نه پټیږي وما یعزب یعنی وما یغیب نه پټیږي من ربک د رب سره مثقال ذرة په اندازه د یو ذرې باندې فی الارض بزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک نه د ذرې نه کم ولا اکبر نه د ذرې نه زیات الا فی کتاب مبین مگر دا پا علم دا اللہ پاک کی وی پا علم دا اللہ پاک کی دا موجودی یعنی فی علم اللہ بھی یا فی کتاب مبین یعنی فی اللوح المحفوظ لوح محفوظ کی وی چکم کار تاسو کوئ دا ټول مخکې چې کوم دی لیکلی شي که وړوکي کار دی لوی کار دی د ذرې په اندازه عمل ذره دی نملتون صغیرتون ته ویل کېږي دا وړوکې میږې دې ته نمله وایي دې ته ذره وایي او یا دارنګې چې په دې هوا کې دی نور ته چې کوم دا ذرات الوزي او نور ته ښکاري دې ته ذره وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون مخکی بیان دا اعداء اللہ اس بیان دا اولیاء اللہ دے مخکی دشمنان دا اللہ پاک چاہی بزان حلال حرام جوڑول اعداء اللہ اس دلتا اولیاء اللہ ذکر کی الا خبردار ان اولیاء اللہ بشکا اولیاء اللہ دوستان دا اللہ پاک لا خوف علیہم نبیر بدی بانین فی الحال بدی بان با یرنی ولا هم یحزنون نی بان با غم جنتیانی حزن نین فی الاستقبال رست زمانہ کی نو اس آئی با غم کی دی نو رست با آئی با غم کی وی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا اللہ اولیاء اللہ دا پارا دا چکم دی شان دے اولیاء اللہ کم دی الذین آمنون هم الذین دا اولیاء اللہ خلق دی چیمان روڑی وکانو یتقون اللہ یریگی دا اللہ ناب یا یتقون المعاصی دی زان بچ کی دا گناہنو نام ایمان روڑے زان بچ کی دا گناہنو نام یا دا منا وکانو یتقون دی تقوی اختیاریم بیتیان اوامرہی و انتہائی نواہی دا اللہ دا اوامرو بانرات لکی او عمل بکی نواہیونا بچ کے دل کئی کم سی چا اللہ پاک منع کرے آغا نہ کئی کم جو اللہ وہی کوئے نو کئیے دیتا سوائی دیتا اولیاء اللہ چکم دے وی دادا اللہ دوستان دی او علامہ دا اولیاء اللہ دادا چیدہ رؤون ذکر اللہ
کلا چایتا اوکتلی شی نو الله سړی ته یاد شي. دا علامه ده د اولیاء الله. حدیث مبارک کې راغلی دی لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. د دې دپاره زیری دی په دنیا ژوند د دنیا کې او په آخرت کې ټولو کې دې دپاره به زیری وي او بشارت به وي. لا تبدیل لکلمات الله، نشته بدلول دپاره د احکامو د الله پاک د کلماتو د الله پاک. ذلک هو الفوز العظیم، دا کامیابی دا چې کوم دی لویه. ذالک البشرا فی الدارین، دې دواړو دارین کې د دې دپاره زیر او بشارت، دا کامیابی دا لویه. ولا یحزنک قولهم، مخکې د اولیاء الله ذکر و د هغې د تسلی، اوس د نبی علیہ السلام د تسلی ذکر کوي. ولا یحزنک قولهم، غمجن دې نه کي تا لره قولهم وینا د دې کافرانو، یعنی فی تکذیبکا، تا نه مني نو داسې نه چې به دې غمجن نشي. ان العزت لله جمیعا، بشک عزت د الله لپاره بجمیعا بتمامه، ټول عزت د الله لپاره دی. کدی چې کوم دی سوی نو وی با په دې باندې هېڅ نه کېږي. هو السمیع العلیم، الله اوریدونکی دی بما یقولون، چې سوی الله دا اوري. العلیم یعنی بنیاتهم، دای په نیتونو باندې الله عالم دی. یا العلیم یعنی بتدبیرهم، دای په تدبیر باندې الله عالم دی. الا خبردار، ان لله من فی السماوات ومن فی الارض، بشک الله لپاره څوک دی چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکه کې دي. من الملائکة والثقلین، کا فرشتی دی او کا ثقلین، جن و انس دی، جنات و انسانان دی. نو څوک اسمانونو کې دي او څوک ځمکو کې اوسېږي، خو الله لپاره ټول مخلوقات د الله لپاره دي. وما يتبع الذين اتبعون کی خلق دا خلقو يدعون من دون الله، چې دی بلی بغیر د الله پاک نه شرکا خدایان، دی دا خدایان چې د الله نه علاوه نور چې کوم خدایان څوک بلی دی د هغې اتباع نه کوي. ان یتبعون، چې دا خدایان الله نه علاوه نور خدایان لټوي، نو یتبعون دی اتباع نه کوي الا الظن، مگر د خپل اټکل، یعنی الا الظن الا ظنهم، د خپل اټکلي غوندې شرکا جوړ کړي، فرضي غوندې خدایان جوړ کړي، نو فرضي خدایان خو کار نشي ورکولی. وانهم الا یخرسون، او نه دي مگر دی اټکل روان دي. یخرسون یعنی یکذبون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، دیکھم توحید ذکر مشرکان و رد دے اور دلائل توحید ذکر کی. هو الذي، اللہ ذات دے، جعل لكم الليل، دیر چے پیدا کری ستاسو دپاره شپه، لتسكنوا فيه، دیر دپاره چې تاسو سکون اختیار کے پائے کی، یعنی لتستریحوا فیه، لتستریحوا فیه، چراحت بشپے کے حاصل کے. والنهار، او اللہ گرزولی دا شپا ورز، یعنی مضیئا خکارا روخانا، مضیئا لتهتدوا به فی حوائجکم. تفسیر قرطبی وایي دې لپاره چې تاسو خپل کارونه پسې لاړ شئ، پکې ورځ رڼا ده. مبصرا سببا لابصار الاشیاء، سبب د پاره د ابصار د اشیاء، د سیزون د لیدلو لپاره دا ورځ سبب د رڼا ده. نو الله پاک شپه د راحت دپاره پیدا کړې، نه هغې کې چې کوم دی تیاري، خلک پکې آرام کوي، او ورځ چې کوم دی رڼایي، خلک پکې ګرځي، کارونه پکې کوي. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بېشکه په دې کې دلایل عقلیه د پاره د توحید دي، دا قوم دپاره چې یسمعون، یعنی یسمعون کلام الله، چې د الله کلام ته غوږ دي او اوري یې. د الله کلام چې څوک اوري، دا څومره مزیدار دلایل دي په دې کې. شپه څوک پیدا کولی شي بغیر د الله پاک نه؟
نور څوک په دې صفت د تخلیق کې الله سره شریک نه دي، الله وحده لا شریک شي کنه. ورس څوک پیدا کولی شي، بل څوک نشي پیدا کولی. الله په دې صفت د تخلیق کې وحده لا شریک شي کنه. توحید دلیل شګه، توحید دلیل شي. بل څوک خدا کار نشي کولی. که څوک دعوه کوي نو میدان ته نشي کنه چې ورځ ما پیدا کړې، شپه ما پیدا کړې، دا څوک نشي ویلی. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وایدی دا کافران چې اتخذ الله ولدا، الله پاک اولاد چې کوم دی نیولې دی، یعنی دی بداوی چې الملائکۃ بنات الله، فرشتي د الله سدي لونا. کافرانو بداوی نو سبحانه پاکی د الله لرا دی چې کوم دی اولاد نه. الله د اولاد نه پاک دی، لم یلد ولم یولد، اولاد خو نشته. هو الغنی دغ الله پاک بے پروا غنی دی عما سوا دا علاوه سیزونو نه چې ادنا شریک دی. دا هم مخلوق دی او ادنا شریک دی د الله دپاره. نو ادنا شریک نه الله پاک غنی دی، دې ته ضرورت نشته. نو لوڼه دې څه ضرورت دی؟ الملائکۃ بنات الله، دې دپاره خو ضرورت نشته. یا عیسی علیہ السلام د الله زوی دی څنګه چې دی وایي عیسایان. عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، یهودیان وایي. الله خو دې شیزونو ته ضرورت نشته. بچو ته څه ضرورت دی؟ بچي خو هغه سړی چې زه بوډا شم بس دا مې په وخت کې به کار راځي. الله ته څه ضرورت دی؟ هو الغنی د الله غنی دی، یعنی اما سوا د ما سوا نه غنی دی. ما سوا والا نه اولاد ګرځېدی شي. له ما فی السماوات، اذ له یعنی اذ مخلوق له. ذکر الله رب دا ټول مخلوق دی، هغه سيزونه فی السماوات په اسمانونو کې او ما فی الارض په ځمکو کې دي. ان عندکم یعنی ما عندکم نشته تاسو سره من سلطان من دلیل څه دلیل بهذا بهذا القول، په دې قول باندې تاسو سره څه دلیل نشته چې تاسو فرشتي د الله لوڼه دي او د الله لپاره زامن دي. تاسو څه دلیل دی؟ بې دلیل خبرې ولې کوئ؟ اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا تاسو جوړوئ په الله پاک باندې هغه خبره چې ستاسو علم کې نه وي، پوهېږئ پې نه. د قول په سله کې چې علا راشي تاج العروس وایي، بیا په معنی د افترا سره یې. افترا قال علیه یعنی افترا علیه. نا تقولون علی الله، آیا تاسو چې کوم دی افترا کوئ په الله پاک باندې، د ځان نه جوړول کوئ په الله پاک ما د هغې څیزونو لا تعلمون چې ستاسو علم پې نشته. قل ادعوا ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون. بېشکه هغه خلک چې جوړوي په الله پاک باندې دروغ لا یفلحون، دی نه کامیابېږي. متاع فی الدنیا، یعنی لهم متاع فی الدنیا، دې لپاره سامان د ژوند د دنیا دی په دنیا کې. ثم الینا مرجعهم، بیا موږ طرف ته واپس کېدل د دوی به وي. ثم نذیقهم العذاب الشدید، بیا موږ وسکو دوی ته عذاب سخت. بما کانوا یکفرون، په سبب د هغې سره چې دوی کفر کوم. واتلو علیهم نبأ نوح، اولولا په دې باندې خبر د نوح علیه السلام، قصه د نوح علیه السلام. مخکې د توحید رسالت او د قیامت بیان وشو، بیا د منکرین د شبهات او جوابات وشو. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی دپاره چې کوم دی بعضې واقعات چې کوم دی ذکر کوي، او د منکرین د عبرت دپاره بعضې واقعات ذکر کوي د انبیاء علیهم السلام. واتلو علیہم نبأ نوح، اولولا په دې باندې خبر د نوح علیه السلام، واقعه د نوح علیه السلام. اذ قال لقومه، یاد کاوه چې ویې قوم خپل د یا قوم قوم زما. د نوح علیه السلام واقعه قرآن مجید کې 43 ځای کې چې کوم ذکر شوی ده، یو پکې دا ځای هم شته، نور مختلف صورتونو کې. واتلو علیہم اولولا په دې باندې نبأ نوح، قصه د نوح علیه السلام. اذ قال لقومه، باو کې چې ویې قوم خپل د یا قوم قوم زما ان کان کبرا، که چېرې ګران وي علیکم په تاسو باندې مقامي یعنې قیامي زما اوسېدل، و تذکیري زما نصیحت،
बेआयतिल्लाह पायतुल्लाह पाक सरा अल्लाह आयतुन जतास्तो इमता तासु बाने ग्रान प्रियुजी और नसीहत जतास्तो कुम कतास्तो ग्रान प्रियुजी और जमा उसीदल तास्तो ग्रानी फ़अल्लाह तवक्कल तो ना अल्लाह पाक बाने ज तवक्कुल को मा फला तजुर्रुनी तासु हरगिज़ माता ज़रा नशेरा सवले तासु चिदल त मूसी करा त मंग दसवे और जमादा उसीदल त ग्रानी और तासु जमा खिलाफ सच के मिसाज शुन कवन कवनो माता ज़रा नशेरा कवले फ़ाजमिउ अमरकुम तासु जमा के यानी कला का इरादा हो के यानी याज़िमु अमरकुम यानी कैदकुम पल पूरा साज शुनाओ के खैर दे वशुरकाकुम अखपल चिकम दे खुदायान हम जान सरके नवे मशरान और क्लक चिकम दे तदबीर जमा खिलाफ ओके सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन बेने निविस्ता सु अमर पता सु बने गुम्मतन यानी मस्तूरन पोशीदा पढ़ देनी खारा पखारा राजे सुम्मा क़दू इलैया यानी सुम्मा अद्दू मा आरदतुम बिया ओके हाँ चिता सु इरादा कड़ी मशवरम कड़ी राज मशुए च बस देनन वजनो दाशल को बस राजे का नाम वला तुनज़िरून यानी वला तुमहिलूनी माता मोहलत मरा कवाई जिसम ख्वाही रागुंड शे बस ओके मासरा तासु माता इस किस्म सने शवेले फ़इन तवल्लैतुम कजरे तासु एराज़ को यानी आने तस्कीरे द नसीहतना फमा सालतकुम मिन अजर यानी फला खैर लकुम तासु दोबारा से खैर निश्त ज़कतास न बदे मन खुश मजदूरी न वाणम इन अजर इल्ला अल्लाह ने दे अजर दमा मगर पल्लाह पाक बाने दे ससना अजर दे न वाणमा वमिरदवाना कून मिनल मुस्लिमीन माता अमर क्लेशवेज शमज़द मुसलमानान नायन मिनल मुस्लिमीना यानी मिनल मुनक़ादीना ताबेदारुना अल्लाह अमर मुताबिक ज़कार को मा और तब सुमाता ज़रा नशरा कौरिम फ़कज़्ज़बू आई निस्बत दरो को नूह अलैहिस्सलाम ता फ़नज्जैना मंगा अखलास कदल रावा मम्मा हुआ सुजरद सरो फिल फुल की बगिश्ते के दसरसों को नामंगा इतन जात वर्क वजाल नाम खलाइफा मंगा गर्दो दिलरा खलाइफा खलीफा गान रुस्त बेरदी दौर राय वागरक़ना अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना मंगा गर्क खलक ची निस्बत दरो क़यातुन ज़मनता फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन ओगोरा सरंगे अंजाम दे रोल शो खलको नो दी नूह अलैहिस्सलाम न मना बस अल्लाह मुंगी च नूह अलैहिस्सलाम बच को दी सरसो किश्ते क्यों आ बच आनोर खलक चिकम दे हागा गर्क शो दा जोदी घर चिकम दे हागा दा ये वड़ा डे रखे दा और दे गुरुन नुम चिकम दे कम दा सिलसिला दा गुरुन दा आरारात थे आरारात पर हकीकत की दयो जजीरी नुमो चाह फरात और दजले पमाबैन की बगदाद और इलाक दे था आरारात बे चिकम दे हावे द जजीरे था बेदे घर दे सिलसिले तो बे हम आरारात हुई पाए घर पर सिलसिले की यो दारे ओडे रखे राय तो जोदी वाई जोदी लका क़िस्सुल कुरान की मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान शिवहार रहमहुल्लाह दा जिक्र करिए बहरहाल दा इलाका तकरीबन 300 या उगदवाल 300 मिला और सल मिला दाए चिकम दे हाँ पलन वाले दे दगा इलाकों की दी चिकम दे वो दा किश्ते नूह अलैहिस्सलाम चिकम दे जोड़ा कड़े वा और 300 गज़ चिकम दे दा उगदवा 50 गज़ा इन 50 लास ज़रा दा पलनवा हदा बिया चिकम दे हगा दगे आरारात वस्तवत आलल जोदी गरबान दावत रेदाम उसम सकसान सजे में खई चिदा गिने गरम बहरहाल दी की चिकम दे सोकुन आबद शुनो टोल गरक सुम बासना मिन बादी रसुला
بیا منگا راولیگل پس دا غنا پیغمبران الى قوم نقبل دا فجاؤهم بالبینات آغیرات لکڑی آغیتا بواضحا دلائل سرام ای متواضحا دلائل چکم دیا پیش فما کانو لیؤمنو نو دی چی ایمان روڑے لام دا تاکید دا دم ایمان دا پارا مما کذبو بھی من قلو پائے بانے چی تکذیب کڑ پائے بانے اول نے چه انکارو کن بیا پا انکار بانے بیا قائمو بیا روز بزر کے با پویدل چی دا همون پا غلط ہوئی خو بیا اللہ والا توفیق نورکو کذالک ہم دارنگی نتبو منگا مہر لگو علا قلوب المعتدین پزلونو دا تجاوز کو ان کو باندی یعنی کما طبعنا علا قلوب قوم نوح نسے نو کذالک نتبو علا قلوب المعتدین سنگ چل نوح علیہ السلام دا قوم پزلونو بانے مہر لگو لی شو نو دارنگی اللہ وی چل سوک تجاوز کی دا حدنا پا تکذیب کی اور دیر زیاد تکذیب دا پیغمبر کئی نو آغا تا چکم دا ہدایت ملاوی دل گران دی ثم بعثنا من بعد موسیٰ بیا منگا رولی گا ان ثم بعثنا ان ارسلنا منگا رولی گا پس ددینا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام الى فرعون تا و ملئی دا غردل تا بیاینتنا او زمنگا معجزات و سرو واستکبروا فرعونیانو تکبرو کا وکانو قوما مجرمین او دا قوم چکم دے مجرمان دی بخوانا صدا سے مجرمان و متکبرین خلقو نبس اللہ پاک چکم دے حقا دی بیاد آکڑی دی حلاک کڑی دی فلما جاءهم الحق کل چراغی دیتا حقا من عندنا دا جانب زمنگنا نو قالو ویدی ان هذا لسحر مبین بے شکادا سحر دے چکم دے اخکارا چی حق بنا آیتون با ذکر شندی وہ اجدا ہو چکم دے رغارے سحر دے قال موسیٰ ابوہ موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق آیتا سوائے دا حق مبارک چینہو سحرن دا سحر دے گنے حق سحر دے لما جاکم چکالا تاستر آگئے نو تاسو توی جدا سحر دے نو سحرن حاضا سحر ولی دسی تا اللہ وطا فرمائی دا خو سحر نہ دے ولا یفلح الساحرون او کامیاب نہیں ساحران کامیابی گنا پیغمبر کامیابی گی دے وجنا موسیٰ علیہ السلام پر ساحران بانے کامیاب شد قالو اویدوی اجئتنا آیت منگ تراغل یعنی اجئتنا رسولا آیت منگ تا پیغمبر راغلی لتلفتنا لتصرفنا دیر بار جتا منگا وارے عما دا اغی دیننا وجدنا علیہ آباءنا چی منگا مندلیو پائے بانے پلاران خپل اے من عبادت الاسلامی چا عبادت دا بطانو عبارت بوتانو زون پلار نکا کڑین تمگ دا دین آوڑے پلار نکا دین نا خوشوک آوڑی نا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ او تاسو واڑے چی شیستاوز دا پارا مشری فی الارض بزمکہ کی اے فی ارض المصر مصر زمکی دا تاسو راغی تاسو ویچی گندل دا منگ بادشاہی راتے ملاوشی او دے دا پار تاسو چکم دے نبوت دعوی کری دی وما نحن لکما بمؤمنین او نیو منگا استاسو دوار دا پارا بمؤمنین بمصدقین تصدیق کو ان کی منگ بتاسو نمانو موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی و ہارون علیہ السلام تو ہوئی منگ بتاسو نمانو وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم اوی فرعون ائتونی تاسو راوڑے مالا بکل ساحر ہر آغا ساحر عالیم جو خیاریم پویا ساحران پر وطن کی ماترا جمع کے مسترا جمع کرش فلما جا سحرت و ساحران او جادوگران رالو قال لهم موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل القو ما انتم ملقون تاسو غرد آغا چھ تاسو غرزون کینے اولا
اول چې کوم تاسو اول تاسو غورځوئ کوم څیز چې تاسو ور غورځوئ من العصا والحبال چې کوم امساګانې دي امسا غورځوئ رسۍ مسۍ غورځوئ دا ټول تاسو وغورځوئ نو هغې خپل امساګانې او رسۍ مې ټولې وغورځولې هغې نه ماران جوړ شو نو یا زره ماران جوړ شو فلما القوا کله چې دوی وغورځو نو قال موسی علیه السلام وفرمایل ما جئتم به السحر کم شی چې تاسو راتله کړي باندې السحر هو السحر دا خو چې کوم دی هغه سحر دی دا تاسو چې کوم کار وکړو دا خو سحر دی دا خو دغه شان پړي ما ته اوس هم ښکاري پړي وي رسۍ وي دا یو صرف یا حقیقت نه بدلېږي نه صرف نظر بندي غونته وشي نه عام خلکو ته بیا شان چې کوم دی ماران ښکاره کېده او موسی علیه السلام ته هم هغه شان پړي مړي ښکاره کېده دا خو دا سحر دی ان الله سیبطلهم بشک الله پاک دې چې دی لرا باطل کې دی لرا دا سحر به ختمېږي ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشک الله اصلاح نه کوي د عمل د مفسدانو د مفسدانو عمل الله کامیابی نه ورکوي ويحق الله الحق بكلماته او ثابتي الله حق لنا بكلماته سردا کلمو دلائلنا ولو کرہ المجرمون اگر کا مجرمان ها بد گھنی لیکن اللہ پاک حق ثابت فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون فما آمن ایمانا نوڑ لموسى بموسى علیہ السلام بانے إلا ذرية یعنی إلا جماعت مگر یو ډلې من قومي د قوم د موسی علیه السلام نه لکه دا ابن عباس رضی الله عنه یو روایت دا راغلی من قومه کې دا قومه د ضمیر چا ته راځي دی موسی علیه السلام ته د موسی علیه السلام د قوم څخه چې کوم دی نوجوانانو یو ډله وه بس ایمان راوړه ایمان راوړه لا من قومه یا من قومه کی دا ضمیر دا فرعون تراجے دے ایمان راوړو په موسی علیہ السلام باندې مگر یو ډلې اولاد من قومه د قوم د فرعون نه فرعون یانو به روس مسلمانان شو بازي علا خوف من فرعون سره د یری د فرعون فرعون یری د بیا هم وملئهم د ډلې نه ان یفتنهم من الله يعذبهم اسنه چې موږ له بیا سزا را نه کی پټ پټ چې کوم ایمان چې کوم دی هغه راوړو رسه دې ګلاسنه چې کې ماشومان به کې مسلمان الا ذریه ماشومان ته وایي کنه کشرام اولاد او دې کې دا مراد نه ابن عباس نے فرمایي چې لفظ ذریه يعبر به عن القوم على وجه التحقیر والتصغیر تفسیر کبیر ذکر کړي دې دې ذریه ځکه ویلي چې دا حقیر غونډه خلکو حقیر دا معنی چې خلکو په نظر کې ډېر لګ غونډه خلکو ایمان وروړو او خلکو د حقیر ښکاره کېده دیو جنا ذریه لفظ سره ویلي على خوف من فرعون ما دام يفتي وان فرعون لعال في الارض بشکا دا فرعون لعال متکبر او غالب فی الارض پس مکه کې دا غډې دا روب دابو وانه لمن المسرفین بشکا دی دا حد نا تجاوز کو ان کے یعنی المجاوزین عن الحد حد نہ تجاوز بکو وقال موسی علیہ السلام یا قوم زما ان کنتم آمنتم بالله کچرتا ایمان روڑی پر اللہ پاک بان فعلیہ توکلوا اللہ پاک بانے توکل کہ ان کنتم مسلمین کچرے تاسو مسلمانان یہ فقالوا نویاغی علی اللہ توکلنا ایوی چھ با اللہ پاک زمگا توکل لے او اللہ نے دعا وقتا چھ ربنا اے رب زمگا لا تجعلنا مگر زے فتنة زید فتنے للقوم الظالمین بعد قوم الظالمانو مونږ ایمان وروړو خپل طرف ته چې کوم دی فرعونیان دي او بادشاهان دي او ډېر لوی روب داب دي اصل چې موږ فتنو کې راګیر نشو
ونجنا اخلاص کے منگلرا برحمتک برحمت خپل سرا من القوم الكافرین دا قوم دا کافرانونا وحینا الى موسیٰ منگا وحیقر موسیٰ علیہ السلام تا واخی رور دا حغتا چه هارون علیہ السلام ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا ان اتخذا لقومکما دیر پر چتا جوڑ کے دا پار دا قوم پل پا مصر کی بیوتن کورونا یعنی پا کورنا کی دن جماعتونا وجعلو فی بیوتکم قبلہ اور تاسو اگر دے پا کورونو خپلو کی قبلتن یعنی مسلن تفسیر بیزائی روح المانی مسلن زیدہ مز کورنا جوڑ کے پا مصر کی ادانا کی بائی کی دن جماعتونا جوڑ کے بائی کی منزونا کوئے پٹ پٹ واقیم الصلاة قائم مانزل رن اے صلو فی بیوتکم تفسیر کبیر وائی خپل منظور تو کور کی دن نہ کوئے خیر دے سوک بند خبری کی نا ضرر بطن نہ رسی واقیم السلام وبشر المؤمنین او زیر ورکا مسلمانان تا مسلمانان تا زیر ورکا چا اللہ پاک با فرعون حلاکی او فرعونیان با حلاکی گی اور اللہ بتا صدائی پذیبانی پدغیز مکہ کی عبادی دا زیر و تورکام دی بحلاکی اللہ بحلاکی تستو بحلاب خیر قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ربنا اے رب زمنگا انکا آتیتا فرعونا بشکتا ورکڑے فرعونیانو تا وملأہو او دارنگی دائی چکم دی سردارانو تا زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا خائص او دارنگی مالونا پا جوند دنیا کی دا خائص سیزونا ساروی او دارنگی جامع پیزار عرص او مال دولت و دا دنیا کی ورکڑے دے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے سوالو کچھ دے فرعون انسا ہر چیز دا زیب و زینت ٹول سیزونا مال دولت عرش موجود دے زمانگ دا غریبانان خلق اگی دا گوری نا پسخی کی وطا ربنا اے رب ازم لیو دلو عاقبت بیدا شلام دا عاقبتی انجام بیدا شی چی دی با گمراہ شی دا غریبانان خلقان سبیل کستر اللہ نا با گمراہ شی او دیخ بچکم دی بیا ای دا خپکی کی ربنا اتمس علام والہم اے ربا دمنگا اتمس مٹاؤ کی علام والہم معلوم ردوی یعنی بے احلاک ہا دریدہ معلوم حلاک کی حلاک واشدد علی قلوبہم او سخ کی ظلن دی دیر بارا چی دی ایمان تا جوڑ نشی فلا یؤمنو دی و ایمان نروڑی حتی یرو العذاب العلیم تدا سے پچ دی وین عذاب دردناک لیکن ظلن اللہ سخ کی چی ایمان را نروڑی دا آگے وقت کی چی موسیٰ علیہ السلام بالکل دین مایوسش انما دعا علیہم لما ایس من ایمانہم وعالم بالوحی انہم لا یؤمنون تفسیر مظہری ویدی دعا وقت کی دا خیریالا کڑی دی چکل دائی دا ایمان نا مایوس شا اور دا وحی بزری سر وطا اللہ علم ورکا چی دی بس ایمان نروڑی نائی وقت کی بے ہوئی چی وشدد علا قلوبکہم سختیوں کا بزرن دیبانی فلا یؤمنو چیما نرڑان اوڑی حتی یرو العذاب العلیم تر پر جوین دی عذاب درناک موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام دا دعا وقتان قال قد اجیبت دعوتکما نو اللہ پاکو فرمائل چستا سو دعا قبول اشوام دا یا معلومه چکم دی آغا ټول هلاک شو قتاده رحمه الله صارت اموالهم وحروسهم وزروعهم وجواهرهم حجارة منقوشة او دا یا معلومه دا یا فصلونه دا یا چکم دی آغا دغا ساروی دا یا سرسپین دین ټول کانی جوړ شو نسے کانی چکم دی آغا داینا جوڑ شو نمالن لار تباش قال قد اجیبت دعوتکما قبول کرشوے دے دعا استاسو فاستقیما تاسو قائم اسی گئے
वला तत्तबिअन सबील लज़ीन ला यअलमून तासु दौड़ ताबेदारी मकवै दलार दाए खल्को ला यअलमूना चिदी पोहीगी ना वजावज़ना बिबनी इसराइल अलबहरा मंगा पूरी स्थिर बनी इसराइल अलबहरा दरियाब ना फातबम फ़िरऔन व जुनूदुहु और बसिश फ़िरऔन और दाई चिकम दे लखकरी बग़यन व अदवान यानी जुल्मन व अदवन फ़िल फ़ेल बग़यन यानी फ़िल क़ौल अदवन यानी फ़िल फ़ेल तो फ़िरऔन और बसिश दी बहर दरियाब की और दी चूँकि बाग़यारू और दारंगे चिकम दे दुश्मनारू रागी दीम और बसिश हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ तदासर पोशिलान कदील ग़रक़ वाली नक़ाला उवे चिकम दे फ़िरऔन आमनतु मैं ईमान रोड़ो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी चिनिश्तर माबूद मगर अग़ज़ात आमनत बिही बनु इसराइल ची ईमान रोड़े बागी बनु इसराइल हो व अना मिनल मुस्लिमीन और ज़ मुसलमान शु कल च ग़र के दो नागवे उस माँ द बनु इसराइल पर अल्लाह पाक बनी ईमान रोड़ो और बल माबूद निश्त बस दक़े वल्लाह दे और ज़ मुसलमान शुमा नो आल आना यानी क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम आल आना तुमिनु उस ईमान रोड़े वक़द आसैत वक़द कफ़रता ता कुफ़र कड़े क़ब्ल मखिर देना व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन और तबे द फ़साद को उनको ना च खलक गुमराह कई अल्लज़ीना अज़ल्लन्नास तफ़सीर इब्न कसीर वाई खलक गुमराह की नता हुमा की गुमराह खलक गुमराह कौल उस ग़र के न उस ईमान में रौड़ा नो दा आए वक्त के ईमान रोड़ कला आज़ाब उलिद और ईमान खुबदे वक्त के गैर मकबूल वल ईमान फ़ी हाज़ल वक्त गैर मकबूल तफ़सीर कबीर वाई पदे हालत द गरगरे की बे ईमान चिकम दे हाँ कबली की चिकम दे हाँ गाना दे वजह चिकम दे हाँ दागा ईमान बे चिकम दे हाँ कबूल चिकम दे हाँ नश दा फ़िरऔनियान ईमान बे चिकम दे हाँ कबले दा चिकम दे आना बाज़ी दा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करी च बाज़ अकाबिर ने चिकम दे फ़िरऔन द ईमान सही वाल मनक़ूल ले खुदा दाई ब किताबों ने किचा चिकम दे रज़ान न वरना नवीस थी अल यवाक़ीत वल जवाहिर दा किताब दे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पाए के दाई तफसील चिकम दे कड़े दे वैसे और बाज़ी निदाम दा जलालुद्दीन दवानी अगर खर्क इजमा करे था इजमा हो पदे माने चदा बिल्कुल काफिर तले दुनिया ना वैसे और जलालुद्दीन दवानी वाई चदे मुसलमान शो और दत चिकम आज़ाब पर कुरान मजीद की ज़िक्र दिन दा आज़ाब चिकम दे कुफर दवा जनवी न दे बल्कि दे चिकम दे हुकूक़ुल इबाद की चिकम दे ज़ियादती करो हुकूमत उन हुकूक़ुल इबाद की ज़ियादती पर के रागले उदागना नो पागे बाने आज़ाब चिकम दे कुरान मजीद की दा आज़ाब आयतुन दाई पर बारह के चिकम दी वो रागली दी अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्द अल आज़ाब बहरहाल दे आयत की तफसीर मजहरी वाई कि दे आयत की सराहतन दा खबर रागले जे फ़िरऔन ईमान न दे रौड़े आला वक़द असैद क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन तद मुफ़सिदान नहीं फ़ल्यौम नुनज्जीक लिबदनिक जैसे तद ईमान दगा अज़ाब द आदम ईमान द वजह न चिकम दे हागा दे यारुस आयतुन की फ़िरऔन बारक दा फ़हशरा फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुम अल खलक राजम का आवाज़ हो कि अना रब्बुकुम अल आला ज़ल्लु खुरैम से फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकाल अल आखिरति वल ऊला हम द अक़ वजन अल्लाह पाक बाज़ाब के मुख्तलाक चिदवे सवेलू चे अना रब्बुकुम अल आला कुफर शकना कुफर द वजन द आज़ाब मिलावी रसे दो दारिंगदा वशदुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू बारे आयतुन की ज़िक्र हुई नहीं रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू हत्ता यरजुदू ईमान ना उड़ी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम तक शान वेरू अब तो अल्लाह वे क़द उजीबत दावतकुम दुआम कबूल शोन ईमान ना उड़ा कना नदीना पता लगी चे यानी फ़िरऔन ईमान चिकम दे हवा न दे रवड़े और दा सज़ा द आदमी ईमान द वजह न दा दा सज़ा चिकम दे हुकूक़ुल इबाद ज़ाय के दो द वजह न दा
دا जलालुद्दीन दवानी دا खर्क इजमा करे दा रसे इजमा पदे बजले सर दुनिया की चकम दे दा मुसलमान शवे दे ना कुफर सरतले आन वक़दा सैदा उस्ती मान रोड़े वक़दा सैदा कबलो आतासोम तामख की कुफर कड़ो वकुंत मिनल मुफसिदीन अवेतदा फसाद कउन को नाम फलियौम नुनज्जीक बिबदनिका नंरज़ीमक बानजात दरको ताता बिबदनिका द बदनस्ता ए नुखरिजुक मिनल बहरि बिला रूहिन बदनस्ता बनाश रूह बनी न बदन ला दरियाब न रविस्तलिश लितकून लिमन खल्फक आयादिन पारच शेत आरुस्त खल्क दपारा आयतन इबरतन इबरत उगर्जे तफसीर जलालैन आयतन इबरत माना करे दा रुस्त खल्क दपारा बतसशी दा इबरत चिकम दे आओ गर्जेगी व इन कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून बेशका ढेर खलक द आयतुन जमंग नाम लगाफिलून ना खबर दी इन ला यत्तइज़ून बिहा वला यातबिरून बिहा जमंग आयतुन ना नसीहत न कबलई और दायना इबरत चिकम दे हगा नाखले अक्सर चिकम दे हगा दा से खलक इसमें اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله